لایوګانو نه. په لایوګانو کې یو بل ته ځان ته بربند کړه، اندامونه یو بل ته په لایوګانو کې ښکاره کړه چې دا مې درته لایو کې ښکاره کړه، ته وګوره. بس برنۍ پوڼۍ چې ورپسې ده، بیا روډ ته روځه راځه چې کوو زنا محترم. پوڼۍ کېښودې ده، په دې کې امت کې شروع شوی دی. ښه تاسو ته وایم وګورئ تاسو چېرته دا ټیک ټاک لایوګانې وګورئ زما محترمو، یو بل ته د پښتنو کې دا کار شروع شو، اندامونه یو بل ته ښکاره کړه محترم په لایوګانو کې. زما خویندو میندو قسم ډېر خفه شو. دا شی عام شي. زه یو جمله وایم نو دا کوم حال چې په موږ باندې دی خبره کوم محترمو، دا الله زموږ نه خفه دی. او نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل چې نه به د قیامت سبا راځي، نه به قیامت راځي مګر په دریو څیزونو باندې. گویا نبی علیه السلام درې څیزونه یاد کړه چې دا درې څیزونه رالو بس د عذاب او د قیامت انتظار کوه محترمو. توجه غواړم، توجه شته. نمبر 1 زما پیغمبر جمله وفرمایله، وایي دا زما په امت باندې چې عذاب راځي او زما په امت باندې چې قیامت سبا کیږي، گویا چې په دنیا باندې قیامت راځي. نمبر 1 زنا به داسې عام شي لکه خره او خر چې په سړکونو کې په یو بل ورسورېږي، زنا به داسې عام شي. وګوره نن په ویسټ کنټریز کې وګوره که نه څومره زناګانې د روډونو د پاسه کېږي که نه، داسې اوس په پښتنو کې هم رایج کېږي، پښتنو کې هم دا شی رایج کېږي. خو ابتدا یې د ټیک ټاک او فیسبوکو نه وکړه، د لایوګانو نه. په لایوګانو کې یو بل ته ځان ته بربند کړه، اندامونه یو بل ته په لایوګانو کې ښکاره کړه چې دا مې درته لایو کې ښکاره کړه، ته وګوره. بس برنۍ پوڼۍ چې ورپسې ده، بیا روډ ته روځه راځه چې کوو زنا محترم. پوڼۍ کېښودې ده، په دې کې امت کې هم شروع شوی دی. ښه تاسو ته وایم وګورئ تاسو چېرته دا ټیک ټاک لایوګانې وګورئ زما محترمو، یو بل ته د پښتنو کې دا کار شروع شو، اندامونه یو بل ته ښکاره کړه محترم په لایوګانو کې. زما خویندو میندو قسم ډېر خفه شو. دا شی عام شو. نو اوس دا دویمه پوڼۍ ورپسې څه ده، بیا به روډ ته روځي، کل عام به په دا روډونو باندې زناګانې کېږي. زه چا مجال بني چې څه ورته ووایي. نن ته اجراګانو ته څه ووایه چې ستا ایمان وګورم که نه، د بره نه زور دی جي، د بره نه څه دی زور دی. نو چې دې خلکو ته څه نه شي ویلی چې کل عام ګندګۍ کوي، دلته ورپسې بجلو والا راغلي ټول ورپسې راغله ویې ویل بجلو والا یې وویل ته خو بجلو والا نه ګوتې اوسه یا ایرجي 10 کاله پکې قید دی. اجراګان ټول لا جمع شو، بجلو والا افسران یې وویل محترم، ګوتې هم ورنه شي وړی. ولې ورته پته ده دا اجراګان څه دغلته د قرآن شریف ختمونه کوي بره چې ناستي څه دي قرآن شریف ختم شروع کړی چې دغلته ناستي څه دپاره ناستي محترمو، ګندګو ته ناستي، پښتو کې وایم ګندګو ته ناستي. څه ته ناستي؟ ګندګو. ګوتې هم ولې نه شي وړی. نو دا عالم به هم راشي چې په دا روډونو به زناګانې کي. دوبۍ ته زه خپله تللی یم چې کله مازدیګري ټایم شو، زه چې چا بوتلی وم په دا روډونو باندې کلیعام به ښکارېدل چې زناګانې به کېدې په دوبۍ کې محترمو، په دوبۍ کې. زه چې دوبۍ ته تللی وم، زما میاشت زما د 2-3 میاشتو ویزټ و، 10 ورځې مې تېرې کړه او راوتښتېدم. مې دا څه مرداري ده کلی عام جي په سړکونو کې. نو محمد ولی ته زه چې چا سره وم مې که دا دې څه کې ما ته یې ګورې ورته ولګورې که دې ورته وکتل بیا دې ګیرئ داسې به دلته هم شروع شي. زنا به د روډ د پاسه کېږي محترمو، ته به ورته کتې هم نه شي، که دې وکتل نو بندی دی. دا عام دا به شروع شي، وبه وینې لږ ساعت کې به شروع شي محترمو دا شي. نمبر 2 نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایي چې نه به د قیامت سبا کېږي. بل څونه راغلی دی؟ 18,000 روپۍ بل راغلی. په دې یخنۍ کې بجلی نشته جي ښه، په جومات پسې 18,000 روپۍ بل راغلی او بجلی نشته. او زه وایم الله هم خفه دی. اوس به الله رضا کول غواړي. نو خدایه زما خو دا وسو ستا کور ته مې ور واچولې، نو خدایه زما خو دا وس ستا کور ته مې ور واچولې. نو زه خو خپل کوشش کوم. بعد پکې داسې ما ووی موسی علیه السلام ته خدای وی الله به بخیلانو له مال ورکړي. نو اوس په پته لګېږي چې په دا مجلس کې هم بخیلان شته که نشته. وی نبی علیه السلام مبارک دویمه جمله وفرمایله، بیا حاجي صاحب ما ته غوسه کېږي ته جومات له آواز نه کوي. وی نمبر 2 قیامت به نه سبا کېږي چې دا عالم ووینه. یو خدا چې د روډونو د پاسه به لکه د خره او خرو غوندې بدکارۍ کېږي. نمبر 2 نبی علیه السلام مبارک جمله وفرمایله چې قیامت به نه توجه شته ستاسو که نه؟ ټوله توجه م جوړ د چاندې د بکسې ته تللی ده. نه نه ګوره جیبونو کې خیر د لاس ورکړي تصور به داسې ساتو چې بس په ناغرضه کې به اچوم چې د بل لاس ته هم پته ونه لګېږي. ښه په پټه به کار کوو انشاءالله، ځکه الله له ورکوو. ښه چا له ورکوو؟ الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله وایي څوک دی چې مال راکړي. نو الله ته د مال ضرورت شته، خو الله وایي زه ګورم چې ایمان څومره دی، زه ګورم چې ایمان څومره دی. دا ډېر ګران کار دی محترمو، انتهایي ګران کار دی چې د سړي لاس جیب ته کوزیږي او فی سبیل الله ته پیسې ځي. دا ډېر ګران کار دی ډېر. خو الله وایي زه ایمان ګورم. څه ګورم؟ ایمان ګورم محترم. نبی رسول الله جمله وفرمایله
نمبر 2 یو دا چې د روډونو د پاسه به بد عملی کیږي محترم وګور هغه شی شته که نشته نبی رسول الله وفرمایل چې داسې یو قوم به راشي چې هغه به خپې بلې خپې قوم وي خپې بلې خپې سرتور سر ګډو سرولو والا قوم به راشي او په بلډینګونو به فخرونه کوي نن دوبۍ سعودي ته ورشه محترمو بلډینګان وګوره د سعودي او دوبۍ هغه خلکو چې دی به ګډې ویزې سرولي خپې بلې خپې به ګرځېدل د نن نه 50 سال مخکې دوبۍ او سعودي کې اسم نو محترم دی به ګډې اوخان به سرول نن هغه قوم محترمو بلډینګان جوړوي او په بلډینګانو باندې فخرونه کوي چې جی ورلډ ریکارډ زما بلډینګ ته په دوبۍ کې ملور دی چې برج الخلیفه دی په بلډینګانو به دا دویمه نښه څه شوه ثابته شوه محترم دا دویمه نښه څه شوه ثابته شوه نبی رسول الله فرمای چې داسې یو قوم به راشي چې ګډو بیزو سرولو والا وي سرتور او خپې بلې خپې وي او دی به په بلډینګونو باندې فخرونه کوي داسې مال به الله داسې خلکو له ورکړي محترم نن هغه عالم دی که نه دی وګوره دوبۍ سعودي ته که څوک تلي ورشه وګوره کم بلډینګان دي محترمو دا دوبۍ سعودي والا هغه خلکو محترمو چې دی به اوخان سرول ښه دی به څه دا دوبۍ او سعودي والا به کراچۍ ته کار له راتلل کوم دی ته به راتلل کراچۍ ته به کسب او کار له دلته پاکستان ته راتله نن د پاکستان نه مسافر روان دي دوبۍ او سعودي ته محترم موږ دومره پاکستان دومره ګیا ګوز راشه بیا به تاسو وایئ چې دی بیا په سیاست ورمنډه کې سیاست سره مې هېڅ قسم وابستګي نشته خو خفه یم د عالم چې کوم روان دی نو بدحال دی دا کوم عالم چې روان دی نن دا ډېر بدحال دی محترم ما ووي الله خفه دی ښه څوک خفه دی الله خفه دی ځکه الله وي تاسو په خپلو باندې په یو بل باندې بروسه شروع کړه انسانانو تاسو د یو بل نه تمې شروع کړه منځ کې زه پکې چته لاړم زه پکې چته لاړم انسان ته محتاج شه انسان خدای ته نه من نه اوته محترمو نو الله وي چې زم ته د من نه بار کمو دا تمامه دنیا ما تعالی پیدا کړې ده چې یو انسان نه په دنیا کې د چا فایده نو هغه ته بار کوي د منځ نه بار کوي نو الله وي ما خو ستا دپاره تمام کائنات پیدا کړی सलाम अलैका सलाम